په پخوا زمانه کې چې کله د انسان زړونه د ګناه او بدپرستۍ تیارو نیولي وو، الله تعالی حضرت نوح علیه السلام د هدایت مشعل وګرځاوه تر څو خپل قوم د حقیقت پر لاره برابر کړي. حضرت نوح علیه السلام په صبر او حکمت خپل قوم ته دعوت ورکولو. هغوی ته ویل چې یوازې یو الله عبادت کړي او د بتانو بندګي پرېږدي. خو د قوم زړونه سخت شوي وو، دوی د حق اورېدو ته غوږ نه نیوه، بلکې پر حضرت نوح علیه السلام یې ملنډې وهلې او د هغه سپېڅلی پیغام یې نه منلو. کلونه په کلونو تیر شول، مګر نوح علیه السلام خپل دعوت ته دوام ورکړ. بیا د اسمانه یو الهي فرمان نازل شو. الله تعالی نوح علیه السلام ته امر وکړ چې یو لوی کښتۍ جوړه کړي، ځکه چې ډېر ژر به یو سخت طوفان راشي او فاسق خلک به یې له منځه یوسي. نوح علیه السلام چې د الله پر وعدو یې پوره باور درلود، د کښتۍ جوړولو کار پیل کړ. خلکو پرې خندل، مسخرې ورپسې کولې، خو د حضرت نوح ایمان لکه د لرګیو قوي بیمونه دومره قوي و چې هیڅوک یې نړولی نه شو. ورو ورو اسمانونه تور شول، د باران څاڅکي له اسمانه تویېدل تر څو چې باران په سیلاو بدل شو. خلکو ته حقیقت معلوم شو، خو د توبې وخت تیر شوی او بلوړېدلی د ځمکې هر کونج یې ونیو او نوح علیه السلام له خپلو مومنو ملګرو او د حیواناتو له جوړو سره کښتۍ ته وخوت. طوفان ورځ تر بلې سختېده، سپۍ د غرونو په څېر راپورته کېدلې او هر هغه څوک یې له منځه یوړل چې د الله پیغام یې نه و منلی. په کښتۍ کې ناست مومنان چې د الله رحمت ته یې پناه وړې وه، د طوفان سختي یې وزغملې. د اوبو د یرغل په منځ کې د دوی ایمان د یوې قوي کښتۍ په څېر و چې هیڅ طوفان یې نړولی نه شو. وروسته له اوږده انتظار نه باران ودرېد، اوبه کمې شوې او کښتۍ د یوې غره په څوکه ودرېده. نوح علیه السلام او د هغه پیروانو د یو نوي ژوند پیل وکړ. دا واقعه د تاریخ په پاڼو کې یو تلپاتې درس شو. هغه څوک چې د الله امر نه مني، د هغه د قهر سره مخ کېږي، او هغه څوک چې د حق لاره غوره کړي، د کامیابۍ نوي سحر ویني. په همدې توګه د نوح علیه السلام صبر، ایمان او د الله هدایت نړۍ ته وښودله چې د نجات راز یوازې د الله په حکمونو پیروي کول دي، حتی که ټول خلک در باندې وخاندي او مخالفت دې وکړي.